دا ټولې نقطې ملګرو ظاهري کړي دي. ما تاسو ته وی امیر تفتزاني عالم دی د شیخ شریف جرجاني نه، خو شیخ شریف جرجاني افصح دی د تفتزاني نه. د تفتزاني علم دا د جرجاني نه زیات دی، خو د جرجاني فصاحت دا د تفتزاني نه زیات دی، ځکه هغه په ژبه کې لوغونتې لوکلت هم نه وګورئ، خو بس په ژبه کې لوغونتې درونوالی. ګوره ما لکنتونه وي څه وي درونوالی. دلته درس مولیان کوي کله ناکله تنګ به شي ورسره درونوالی. نو مناظره چې کله کېده، مناظره خو مشهوره مناظره ده که نه، څه باندې مناظره وه؟ اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون کې کومه استعاره ده؟ او آیا غضب سبب دی د پاره د انتقام کې انتقام سبب دی د پاره د غضب؟ بس دا دغه بچیانو کو خدای پاک په قهر اخته. نو بس تفتزاني مناظره کوم کس چې ثالث وو هغه فیصله د شیخ شریف جرجاني په دغه کې وکړه، حق کې وکړه. 19 ورځې پس یا 21 ورځې پس جرجاني وفات شو. خو دا دواړه ډېر لوی د خدای قدرت دا دواړه د ما خپل رایې دا د شیخ شریف جرجاني متفق حنفي دی، دې کې چا د شافعیت قول نه دی کړی. خو تفتزاني کې لږ غونتې ګډوډېشن شته، سو کوئی حنفي دی سو کوئی شافعي دی. او ما یو باقاعده کلیپ کړی دی د منظور میګل سفارت کې، اگر چینی مه حسین لا پاتې را چې شیخ شریف جرجاني کې دوه رایې دي، یو رایې دا چې دا شافعي دی، یو رایې دا چې دا حنفي دی. چا هم دا قول نه دی کړی چې دا ولې په اکابرینو شیعه کې داخل راغلی، دا قول چا نه دی کړی. قول یې ځان لري چې پلانکې یا شافعي دی یا حنفي دی. تفصیل چا کړی؟ د ډبراش حاشیه برخوردار ملتانی. څه مې وی؟ حاشیه النبراس د برخوردار ملتانی حاشیه نه دی، ټول ویلي، تختاوي ویلي دي، مولا علي قاري ویلي دي، د ټول دا ویلي. نو شیخ شریف جرجاني متفق حنفي راغلی او په دې باندې بیا دوه حاشیې لګېدلې دي. ښه، یو ته مونږ سیالکوټي وي او یو ته مونږ په خپله اصطلاح کې چیلپي وي. چیلپي ترکي دی او سیالکوټي حنفي هندي لاهوري دی. او د هندوستان ځمکې دوه کسان پیدا کړي چې د هغې نوم بار درې کسان دي چې د هغې نوم بار وتلي او کتابونه یې بار وتلي. په معقولات او په علومو کې عبدالحکیم سیالکوټي، محب الله بخاري، او په تصوف کې مجدد الافساني صاحب. نور ټول د هغه طرف نه راځي، د دې طرف نه نه دي تللی. دا صرف درې کسان دي چې د دې طرفه تللي دي، د هغه طرفه نه دي راغلي. نو دا زما په لاس کې چیلپي ده او دا زما په لاس کې سیالکوټي. دا سیالکوټي او دا چیلپي دواړه لګېدلي دي په چا باندې؟ په شیخ شریف جرجاني باندې. نو متن د علامه ایجي، د علامه ایجي په متن باندې د شیخ شریف جرجاني شرحه، د شیخ شریف جرجاني په شرحه باندې حاشیه د سیالکوټي او حاشیه د چیلپي چې د علومو یو سمندر دی. الله تعالی دې پکې خیر او برکت واچوي. وصلی الله علی خیر خلقه.